حکیم الامت زمانه اشرف علي تانوي صاحب رحمه الله لیکلي دي ول پخوا زمانه کې چې د مدرسو دا نظام نه ول یو جماعت کې طالبان اوسېدل ول طالبان چې خپل کې اوسېدل چرته درته دا بابا هم راغله کوم کمره کې چې دیو پاتې کېدل په دې کمره کې دلته دی بابا به ودس کو په غسلخانه کې دیو ته پته نشته لري دی بابا ورته روټي راوړل ولکه نن سبا چې د چړي ګرځي روټي راوړل وظیفه دیو ته پته نشته لري بابا څنګه لري طالبان چې خپل کې ناسي ګپ لګي اوس طالبان کوم دغه څنګه چې پرشتي دي چې اوس به نه خبرې کوي نو زمون خلکو زین خدای چې د مولایان طالبان بس دا بس د دې جهان خلک زمون تاسو ورته خلک مونږه هغه وخت طالبانو منګوره کېو یو ځل طالبانو جماعت کې قرآن کړو ما کلیوالو لانجه کړی و ما زموږ مولوي صاحب سره هغه ته ویل ګوره د طالبان دي د الله کور دی کې دا هغه ورته بیا غوسه شو ورته ویل ګوره د الله کور دی الله ورته سنو استاسو څخه کاري لانجه ورسک تر راشه د الله کور کې دغه څه وایي به تاسو سره الله سره او دا انسانان دي دلته اوسېږي د څوارلسمې پنځلسمې صدۍ خلک دي دغه عمر په دې هم پرشتې نشي کېدای چې د ابوبکر عمر ته ورنه وسول جبريل او میکائیل ورنه جوړه دا طالبان خپل کې ګپ لګي دوی ته پته نشته بابا دن نه دی دا یو طالبان نور ته وایي زمو وایي بابا خو نه راغلی بابا چې دن واغلی صح په شروع وته یو دې ګوره زه اوس پیرګیره مشریم بل تاسو خدمت کوم تاسو ادب خو یو طرف ده که تاسو ماته وایي بابا وایي نن نه پس هم به یو روټۍ بسړاندک دلاړو کور ته ودش د شپې نیمه شپې ډېر پاسېدلې دی ډېر راځي طالبان راوځي ورته بچو شپې ناره ورشي طالبان په پاسې روټۍ وخوري دای چې کله پاسو هغه طالبان ورته بابا تا خو مونږ ته طالبان خو کوم چې جن خلګي تا خو بیګا مونږ ته ویل د لوګي نه کومړ کو نن د شپې څنګه راغلي کوم روټۍ خوري او دې تاسو روټۍ خوري بیا ورته څه ورته نه مونږ ته ورته څه وکړه بابا ورته وی پرون چې تاسو د وای بابا الفاظ استعمال لزر څه خبر شو چې ګوره زره دې خلکو خدمت کوم علامه ته وای بابا وای نن نه پس هم پړونی بسړاند ولارم په مشوره به سلام ځان سره راو کړو شو ول شپې خوب ګورما د حش قیامت ورځ ده د حشر میدان لګیدل دي د رب ذل جلال عدالت لګیدل دي په دغه حالت کې اعلان وشي د الله د طرف نه علما طلبا هغوی زید حساب کتاب نه مخ کې جنت ته ځي او دا حدیث هم دی صرف د خور خبره نه ده مستر امام اعظم کې حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله خپل سند سره د حدیث نقل کړی دی الله په علماء ډله راوغواړي دې ته به خو بیا ووایي د خلکو نه ما تاسو ته علم د دې د وجې نه نو درکړی چې د خلکو د وخت کې م رسوا کړم زه ما په تاسو پرده راواچول جنت ته ځئ نو دا باباجي وایي ویلې طالبانو ته الله وایي چې ځئ دې مولایانو ته ویل طالبان خپلو کې الله تعالی ته وایي یو درخواست کې الله دا خو ډېر بے وفایي وي هلته وچا مونږ له روټۍ را کړې وچا ځای را کړی وچا له کتاب اخیستی وچا نور خدمت کړی اوس به مونږ هغه هر څه پرېږدو یوازې به جنت ته ځو دا خو ډېره لویه بې وفایي ده چا چې زمونږ خدمت کړی روټۍ را کړې وچا ځای را کړی چا سره محبت کړی مونږ به هم د ځان سره جنت ته بوځو بیا به جنت ته ځو ول الله طرف نه ورته اجازه ته ځئ وګورو نن تلاش وکړئ هغه خلک د ګورې په دا سخته ورځ کې به راسخه ویل طالبان چاپ کې روان دي ویل زمونږ طالبان هم چې د جومات والا دي لاسونه ورکړي په ګل صراط باندې تېرېږي دا سخت حالت ویل زما په دا زړه کې راشي چې اواز پسې وکړم چې ستاسو وایي بابا یم ما هم د ځان سره بوځئ خو بیا مې راته راځو چې چوپ شه هسې نه د الله مخې له دې بونه ځي چې بیګا خو دې مونږ ته ویلو چې د لوږې نه به مړه کوم ویل دې کې د یو طالب شاته دغسې وکړه نورو ته وایي هلکه زمونږ وایي بابا خو هغه دی وایي ما ته وایي چاله رامنډه که ویل ما دا یو قدم کېښودو په دویم قدم یې ښودو سره زه رایق شو ویل بچې اوس مې فیصله کړې ده چې ستاسو خدمت سعادت دی جنت راته پې میلاویږي رب رانه پې راضي کېږي بچیا ما د نن نه پس فیصله کړې ده به تاسو خدمت کوم تاسو ته به روټۍ راوړم ستاسو ټول ضروریات به پوره کوم که تاسو هغه ستاسو خوښه ده که تاسو ما ته خر وایي او که وایي ستاسو نو عرض میں کہو دیو جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کن عالم حلیم جوڑشا یا ذکرون کیا کو متعلم یا متعلم جوڑشا یا خادم جوڑشا یا دیو سر
محبت کوونکی جوړ شه ولا تکن خامس پنځم مه جوړېږه هلاک بشي تباه بشي چې د عالم سره قاري سره طالب سره مدرسو والا سره بغض ساتي دشمني ورسره کې یقین وکړه دغه هلاکت ته تباهي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو موقع باندې ورته یو طالب شکایت چا راوړ دومره سخت وسخت د رنګ مبارک بدل شو هلته بیا شارحین لیکي په یو طالب باندې د یو امي شکایت هم د الله پیغمبر برداشت نه کړو چې ولې شکایت کوي یو کس راغی ابو داود کې د حدیث موجود دی دا دوه ورونه یو د اصحاب صفه طالب و د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بدلتی و دا یو چې مهنت مزدوري به کول شکایت ته راغی الله پیغمبره زه مهنت مزدوري کوم د ما سره دلته ناس ته فرض کې شریک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم شو او ابو داود چې مختلف الفاظ سره د حدیث نقل له رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ورستاسو امداد نه کیږي تاسو ته رزق نه ملاويږي مګر د دې خلکو د وجې نه ملاويږي مطلب د حدیث دا دی که تاسو د دې خلکو سره محبت وساتو د دې سره تعاون وکړو د دې سره ملګرتیا وکړه الله به دې رزق کې برکت واچي الله تعالی به ستاسو مخ کې مشکلات آسان کړي پریشانونه به دې وساتي یقین وکړه کوم خلکو چې د علماو قدر کړی دی مدرسو سره طالبانو سره محبت ساتلی دی کم از کم دغومره خبره تر اوسه پورې په ریکارډ باندې ده د دغسې سړي بچی د ده نافرمانه به نه جوړېږي انشاءالله دغسې به نه جوړېږي بله ورځ تاسو په میډیا وکتله یو بچی پاڅېدو پلار ته ویل بابا ما ته ایفون موبایل واخله هغه ورته وس نه کېدو تومانچه یې راواخېسته خپل پلار یې ویشته په دې هفته کې شوې ده دا وخت دغسې حالات روان دي په دې کې شکر ادا کېده د مدرسو ستاسو بچو ته دین ورښیي د فتنو پر غلطیان یې هر چا کې طالب ملا قاري هغه ته په دې نظر باندې مه ګوره چې اوس دا د ابوبکر صدیق راغلی دی یا جبریل امین راغلی دا به چېرته غلط قدم یې نه ږدي دا به چېرته خبره نه کوي غلطي د ده نه هم کېدی شي پرده ور باندې راوځي دې سره محبت ورساته یو طالب د وجې نه ټول طلبه مه بدناموه بهرحال محترمو ما عرض کوو زموږ مدرسې نوي سبقونه شروع شوي دي ستاسو علاقې والا زموږ طلبو سره ډېر محبت کړی تر دې پورې چې په روزي کې زموږ سره په سوونو طالبانو تاسو خدمتونه کړي دي تاسو نو بیا امید ساتو انشاءالله چې څومره وخت هم څنګه تېر کړی زموږ طلبو سره ګڼ طالبان یې اکثر پکې دغسې وي سکولونو کالجونو نه راشي نو دغه د جومات آداب هم نه پېژني هغه غریبان د مدرسې آداب هم نه پېژني هغه د استاد آداب هم نه پېژني دلته چې موږ سره ادب زده کوي دوه درې څلور میاشتې خامخا لګي او دا دوه درې میاشتې موږ هغې سره ګزاره کوو او داسې خدمت به یې کوو چې ګوره دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مېلمه دی راغلی دی د دین زده کړه کوي که زه د زړه دوکا وکړم هسې نه د الله پیغمبر مانه خفه شي مخ رانه بیا ولاړه ایو کسو روزانه به روټیګانې کولې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب کې وګورو ورته ویل په خلکو د الله په مېلمنو خو روټۍ خورې ول زما په مېلمنو دې تر اوسه روټۍ نه ده خوړلې ورته ویل الله رسوله دا ستا مېلمانه څوک دي ویل دغه دي که نه د طالبانو ورته دا د رسول الله مېلمانه دي رسول الله په خپله به دې یو چا چې ورته شکایت راوړی او په هغې خبر شوی و نو باید چې موږ تاسو سره د محبت رویه وساتو د تعاون رویه ورسره وساتو ملګرتیا وکړو خیرخواهي ورسره وکړو د هغوی معمولي غلطیانې نظرانداز کړو انشاءالله الله رب الجلال به زموږ اولاد نیکان به یې جوړ کړي زموږ ستاسو له سترګو یخوالی به یې جوړ کړي